دا قوتو دا رورولي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په باره کې قائمه کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړو، په مدینه منوره کې هغه مواخات رورولي د مسلمانانو په منځ کې هغه مشهور دي. وطن جدا دی، یو د مکې دی بل د مدینې دی. قوم جدا دی، یو قریش دی بل د اوس او خزرج سره تعلق لرونکي خلک دي. علاقه جدا ده، هر څه جدا دي، لیکن یو رشتہ د مضبوطه د یو الله عبادت کوونکي، د یو پیغمبر په نقش قدم باندې تلونکي، د یو قرآن کریم تلاوت کوونکي، یو قبله ته موس کوونکي مسلمانان دي. بس انما المؤمنون اخوه. او دا سرور ولی وا چې عبدالرحمن ابن عوف مهاجری دی او سعد بن الربیع انصاری صحابی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مهاجری او انصاری ته حواله کولو، ځکه چې د مهاجرو نه کور و نه کاروبار و نه ښځې و هیڅ نه، هغوی خور څه پرېښي وو په مکه کې. بیا به یو د ته حواله کولو چې دی ستا سره ته به د خصمانه کې د ده به خیال ساتي، ده ته به رهایش ورکړي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه حضرت سعد بن الربیع ته حواله شو، بخاری شریف کې حدیث دی. حضرت سعد بن الربیع انصاری صحابی دی چې کله دین کې رور شو او مذهبي رور شو، د الله رسول فرمایل چې دا ستا رور دی، نو سعد الربیع ورته وایي چې رور راشه چې تقسیم کار وکړو. زما کور دی غټ، په انصارو کې غټ کور دی، په دې کور کې ومنځ کې دیوالو، دا ستا او دا زما، او زما ښځې دي دوه، ته چې بل یو ښځه کې د هغې رشته غواړې په خرچه دې پرې راځي، نو زه دا یو ښځه تا دپاره پرېږدم، هغې ته به زه طلاق ورکړم چې عدت تیر شي، نو بیا باندې ته نکاح وتړه. او په هر څه کې ځان سره شریک. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا هغه خبرې اورېدې، هغه ورته وایي چې الله جل شانه دې ستا مال، ستا اولاد، ستا جیدات تا ته مبارک کړي. دلونی الی السوق، ما ته خو د بازار لار وښیه، بازار لار کومه یو ده. په جیب کې 2 درهم او 2 روپۍ وې، په هغې یو شی واغېستو، یو ځای نه په بل ځای کې خرڅ کړو، په هغې کې څه لغونې ګټه وکړو. د هغې نه کاروبار شروع شو. بیا دومره مال به خرچ کولو چې په کروڑونو روپۍ په هغه زمانه کې به د الله په لار کې عبدالرحمن ابن عوف ورکول، او داسې تقسیم به کولو. مال دا د دین سره جمع کیږي، د ایمان سره جمع کیږي. دا نه ده چې یو کس چې هغه شلیدلې جامې چولي پیوندزاده، د هغه په خپو کې پیزار نی، هغه چې د دربار خوا کې ناست وي، په غاړه کې امبیل وي د مرو، دا به مسلمان وي. چې کوم سړی لباس او پوشاک ښه دی، سورلي او ګاډی او بنګله ورسره شته، دا مسلمان نشي کېدی. نه کېدی شي چې هغه بالمازی، هغه د الله جل شانه په نږدې باندې مغضوب او مقهور وي، او دغه مال والا کس په ده کې ایمان وي، په ده کې اعمال صالحی، په ده کې تقوا او للهیت وي، دی د الله جل جلاله خوښ وي. ذکر چې الله جل شانه خو ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ګوري نه مال وسره شته وکنه، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں. پدې کې ایمان شته وکنه، ایمانی صفات پکې شته وکنه، الله جل شانه خو دې ته ګوري. نو بهرحال عبدالرحمن ابن عوف رضی الله یو ځل مال تقسیمولو ټوله شپه تېره شو، په کاغذ به لیکل کول چې دا دومره دته، دا دومره دته، تر دې چې ټول مال ختم کو، په بدن باندې چې کوم کمیس وي، دا کمیس زما فلانکي ته ورکړي. داسې څوک کولی شي؟ مال جمع کېږي نه، د ایمان سره جمع کېږي، لیکن د مال محبت د ایمان سره نه جمع کېږي. مال ته ترجیح ورکول، دنیا ته ترجیح ورکول، په ایمان باندې، په دین باندې، د الله او رضا او خوشنودي باندې دا نه جمع کېږي. مومن سړی چې ایمانی صفاتو سره متصف وي، هغه به الله، د الله رسول، د الله د رسول اطاعت، د الله جل شانه اطاعت او بندگی او حکم، هغه ته په مال او په دنیا باندې ترجیح ورکوي. دا مومن سره لازم دی. البته که چېرې مال وسره یو، دا لازم نه دی چې دا ټول مال د سره نه.
هغه به د الله په مینه باندې او د الله په محبت باندې ورکړه کوي. بیا چې هغه سره مال وي د زکات نه ورکوي او داغه فصل شي د عشر نه ورکوي، نصف عشر نه ورکوي، داغه د سارو کنډک وي او رموي او دغه کې زکات او برخه د الله نو باسي، دا مسلمان څنګه شو؟ او چې د مال جمع کوي او په حرامه طریقې جمع کوي او چې د مال خرج کوي په هغه مصارفو کې خرج کوي چې کوم د الله جل شانه د ناراستیا سبب ګرځي، دا مسلمان نه، دا ایمانی صفات نه دي. باقی دنیا، دا دنیا خو ضرورت دی او کده دنیا ته او مال ته ترجیح ورکوي په آخرت او په دین باندې، عہده او منصب دا دنیا دا، حسن و جمال دا دنیا دا، قوم او ورورولي دا دنیا دا، اولاد او خزه دا دنیا دا، کور او کاروبار دا دنیا دا. که چېرې دنیا ته د الله په بندګۍ او عبادت باندې ترجیح ورکوي، دا د مسلمان صفات نه دي. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى. صحابه مبارک رضی صحابه کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یو ځل بازار ته ووت او چې څنګه اذان شو د اذان سره فوراً دکانونه بند شول، کاروبار ختم شو او ټول خلق مسترف روان دي، صحابه دي. نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ډیر زیات خوشحال شو، وی چې دغه ایمان دی او دا الله جل شانه غشتل دي، دا د الله بندگان دي. د صحابه په دې فعل باندې خپل زمانه پای کې تابعین ډیر خوشحال شو.